الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. مونږ دلته کې د مؤمن صفات شته هغه بیانوو چې د مؤمن کم صفات دي او په کومو صفاتو سره مؤمن چې دی هغه پیژندلی شي او یو بنده به څنګه ځان پیژني چې زه مؤمن یم یا نه یم، یا څنګه به دی د دې خبرې کوشش وکړي چې زه مؤمن بنده وګرځېږم. نو د دې دپاره چې دی الله تعالی څه صفات چې دي هغه ذکر کړي دي په قرآن کریم کې په مختلفو ځایونو کې، او پای کې دا ښوونه کوي چې چا کې دا صفات وي نو دا تن مؤمن دی. او هغه مختلفو ځایونو کې مختلفو موقعو باندې په مختلفو طریقو سره هغه صفات چې دی هغه یې بیان کړي دي. لکه سوره توبه کې الله تعالی فرمایي په آیات نمبر 1 کې چې مؤمنان دا به دي یو بل چې دا دوستان وي، یعنی مؤمن د مؤمن بنده چې دی دا دشمن نشي کېدلی، یعنی مؤمن نه به بل مسلمان مؤمن له تکلیف نه رسیږي. او لکه حدیث پاک کې هم درمی المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده، یعنی مسلمان هغه تن دی چې د هغه د لاسونو نه او د هغه د ژبې نه چې دی بل مسلمان له ضرر ورونه رسیږي. نو دا د مسلمان صفت دی او دا د مسلمان چې دی یو پہچان دی. نو مؤمن به د بل مؤمن بنده چې دی داسې شي دا به دوست وي، دشمني چرې هم نشي کېدلی. یو صفت دا دی. دویم صفت دا دی چې دا به حکم کوي په نیکۍ سره، یعنی خلق به راغب کوي نیکۍ طرف له، نیکۍ طرف له به اربلي او د نیکۍ درس به ورکوي چې ګوره دا سیده لار دو او دا د فلاح او د کامیابی او د کمرانۍ لاره دو، په دا باندې مزله شروع کو. همدارنګې منع به کوي وینهون عن المنکر، منع به کوي د نارواو نه، یعنی کوم شی چې ناروا دی او هغه دین اسلام کې منع دی او د هغې نه منع راغلی دو، نو د هغې باره کې به مؤمن بنده چې منع کوي ویی به چې دا شی حرام دی، دا ناروا دی او دا ما کوو، او په دې باندې الله تعالی خفه کېږي یا دا طریقه د نبی صلی الله علیه و آله وسلم نه دو. نو منع به کوي د نارواو نه. بل صفت د مؤمن دا دی. او همدارنګې دا یې هم صفت دی چې قایموي به مونځ، یعنې مونځ به په صحیح طریقې سره ودروي. قایمېدل لمانځه دا دي چې یعنې په صحیح طریقې سره مونځ قایمېدل، ودرول او په ښې طریقې سره چې دی هغه کول، یعنې د هغې رکوع، سجده، قیام، قرات وغیره دا ټولو شیونو چې دی پوره طریقې سره خیال ساتل او په صحیح طریقې سره چې دی مونځ کول. دې له ویلی شي اقام صلاح، یعنې د مانځه کم شرایط دي، کم فرایض دي او همدارنګې کم واجبات دي یا کم سنت دي، کم پکې مستحبات دي، د هغې پوره طریقې سره خیال ساتل او هغه ترسره کول. دې له ویلی شي اقام صلاح. همدارنګې زکات ورکوونکي به وي، یعنې زکات چې دی کله چې دی صاحب نصاب وي او په ده باندې چې دی زکات فرض کېږي نو هغه شرایط په ده کې پوره وي، نو بیا په ده باندې زکات لازم دی او زکات به لازم ورکوي. او زکات چې دی دا په کال کې چې دی کله په مال باندې روغ مکمل یو کال برابر شي
او د الله تعالی د خوشندۍ دپاره او د الله تعالی د رضا دپاره خپل مال لګوي. همدارنګې سره ویطیعون الله، اطاعت به د الله تعالی کوي، د الله تعالی د حکم مطابق زندگی به تروي، د خپل خواهش مطابق زندگی به نه تروي چې څه ورته نفس وي یا څه ورته زړه ښکلیونې وکړي بس د هغې مطابق به زندگی تروي، نه، بلکې دی به زندگی تروي د الله تعالی د حکم مطابق. ځکه چې انسان الله تعالی د دنیا له رالیږلی دی نو هغه د دغه مقصد دپاره راغلی دی چې دی د الله تعالی بندګي وکړي. لکه الله تعالی فرمایي وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. الله تعالی فرمایي چې ما انسانان او پیریان نه دي پیدا کړي مګر د خپلې بندګۍ دپاره مې پیدا کړي، یعنې دا نور شي دپاره نه دي، دا صرف او صرف د خپلې بندګۍ دپاره مې پیدا کړي دي. نو انسان له پکار دا دي چې هغه به اطاعت د الله تعالی کوي. نو د مؤمن صفت څه شی دی؟ هغه دا دی چې هغه به تابعدار وي د حکم د الله تعالی. همدارنګې اطاعت به کوي د رسول، یعنې د رسول کومه طریقه دو کومه د الله تعالی د حکم د منلو لپاره چې هغه کومې طریقې موږ له خالي دي هغې باندې عمل کول او د هغې مطابق هغه عمل سر له رسول. نو دې لا ویلی شي اطاعت د رسول، یعنې د نبي کومه طریقه دو په کم عمل کې په کم کار کې په هغې طریقې سره عمل کول. ځکه چې د نبي د طریقې نه خلاف یو عمل شي نو هغه د الله تعالی په نزد باندې نه قبول. ځکه چې الله مونږ له نبي آخر زمان چې رالیږلی دی نو هغه د همدې دپاره یې رالیږلی دی چې خلکو له د الله تعالی حکم وښیي او د الله تعالی د رضا کېدلو طریقه ورته وښیي. نو هغه طریقه یې نبي له خلیدو، نبي مونږ له بیا وښله. نو مونږ له دا په کور دي چې مونږ د نبي د طریقې موافق زندگی تیروو. نو د ایمان والا بل صفت دا دی چې دا به تابعداري کوي او اطاعت به کوي د الله د رسول او د الله د رسول د طریقې موافق به زندگی تیروي. نو بیا دارنګې کسان چې نو په هغوی باندې د الله تعالی رحم وي او هغوی باندې الله تعالی فضل وي او الله تعالی په هغوی باندې رحم کوي. نو بهر حال دا سورې توبه کې چې دی الله تعالی د مؤمن د یو صفات چې دلته کې وښودلو دې وضاحت یې وکړو. همدارنګې سورې مؤمنون کې الله تعالی فرمایي قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، یعنې کامیاب دي مؤمنان هغه کسان چې هغه په منځونو کې چې دی عاجزي کوونکي وي. یعنې عاجزي مطلب دا چې په صحیح طریقې سره د الله تعالی عبادت وکړي او مانځه کې پورا خپل ذهن او سوچ او فکر چې دا برابر وساتي. عاجزي دا مطلب نه چې سړی داسې رکړی شي او داسې بس وکړي او رکړی ولاړ وي او دې له عاجزي نه شي ویلی. عاجزي مطلب دا چې څنګه د الله تعالی حکم دی او په کومې طریقې سره یې چې دی مونږ له حکم کړی دی او څنګه د نبي طریقه او د هغې مطابق مونځ کول او د هغې طریقې مطابق چې دی د الله تعالی بندګي کول او الله تعالی له ودرېدل، دې له عاجزي ویلی شي. یعنې پورا په ادب سره، په احترام سره، په عزت سره ودرېدل او پورا په ادبو سره ودرېدل او د ادبو پورا خیال ساتل، دې له ویلی شي عاجزي. همدارنګې بل صفت د مؤمنانو دا دی چې هغه به د خپلو وعدو لحاظ ساتي. لکه دا سورې مؤمنون کې الله تعالی فرمایي، همدارنګې سورې معارج کې هم الله تعالی فرمایي والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون. یعنې هغه کسان، یعنې دا مؤمنان هغه کسان دي چې هغه به د خپلو وعدو لحاظ ساتي، همدارنګې د خپلو امانتونو لحاظ به ساتي. یعنې مؤمن بنده صفت دا چې خپل امانت لحاظ به ساتي، په امانت کې به خیانت نه کوي. ځکه چې په امانت کې خیانت کول دا د منافق صفت دی او په مؤمن کې د منافق صفت چرې ارتلی نشي. نو مؤمن بنده یو صفت په صفتونو کې دا هم دی چې هغه به د امانتونو لحاظ ساتي او امانتونه چې دی دا به په صحیح طریقې سر لرسوي او په هغې کې به خیانت نه کوي. نو د ټول نه لوی امانت چې دی هغه د مونږ سره
د الله تعالی بندگی کول دي او د الله تعالی عبادت کول دي. همدارنګې د وعدې لحاظ به ساتي چې کومه وعده د کړي وي هغه به سر له رسوي. خو لیکن په دې کې دا خبره ذهن کې کینول ضروري دي چې کومه وعده کې د ګناه عمل وي، په کومه وعده کې د الله تعالی خفګان وي، د رسول د اطاعت نه خلاف یو عمل وي پکې او د رسول د طریقې نه خلاف وي، نو داسې وعده سر له رسول چې دي دا جرم دی او ګناه ده. او داسې وعده چې دا به سر له نه رسوي، وعده به هغه وعده سر له رسوي چې هغه د الله تعالی د حکم خلاف نه وي، یا په نیک کار باندې وي یا په هغې کې ګناه نه وي، نو داسې وعده چې دا به سر له رسوي. که چېرې د ګناه عمل پکې و او د الله تعالی نافرماني وه پکې او د رسول د طریقې نه خلاف عمل و پکې، بیا هغه وعده ماتېدل چې هغه ضروري او لازم دي. نو د مؤمن صفت دا هم دی چې هغه به د امانتونو او د وعدو چې دی خیال ساتي. او د ټول نه لویه وعده چې دو هغه دا دو چې کله د آدم علیه السلام د شان الله تعالی د تمام انسانان پیدا کړل، نو د دوی نه الله تعالی یوه وعده واخیستله او ورته وویل چې الستو بربکم، ایا زه تاسو رب نه یم؟ مونږ ټول ورته دا ویل بلا، بلکل ته د مونږ رب یې او ته د مونږ خالق یې او ته د مونږ مالک یې او ته د مونږ اله یې. نو دا وعده مونږ د الله تعالی سره کړې دو. نو په کار دا دو چې هر بنده د دغې وعدې چې دی پوراوالی وکړي او د وعدې خلاف ورزي ونه کړي. نو د ایمان والا نور ګڼ داسې صفتونه شته دی او په مختلفو ځایونو کې قرآن کریم چې دی هغه ذکر کړي دي. او همدارنګې حدیث پاک کې هم ورته لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیه من ولده و ولده والناس اجمعین. یعنې په تاسو کې یو تن هم چې دی دا مؤمن نشي کېدی تر څو پورې زه دله د بچو نه او د مور او پلار نه دغو نه چې دی ورته نږدې شوی نه وم. نو د نبي اطاعت کول او د نبي طریقه خپلول او د نبی طریقې موافق زندگی تیرول دا هم د مؤمن صفت دی. یعنې مؤمن بنده چېرې داسې نشي کېدلی چې هغه د الله د نبي د طریقې نه خلاف عمل وکړي او دا په دا پسې نه سي چې یاره دا مې پلار کوي بس څه وکړم، یا مې ورور کوي څه وکړم، یا مې بچي کوي څه وکړم، بلکې دی به دا کسي چې آیا د ما د پلار دا عمل کوي، آیا دا د نبي طریقې موافق دی که نه دی. که د نبي د طریقې موافق وي دی به د هغې مرسته کوي او د دغه ملګرتیا به په دغه کار کې نه د پلار ملګرتیا به په دغه کار کې کوي. همدارنګې بچی یو عمل کوي نو هغه به هم کسي چې آیا دا خو د الله د نبي طریقې خلاف خو نه دی. که چېرې خلاف وي نو د بچی طرف به پای کې نه کوي بلکې د الله د رسول طرف به کوي او څنګه چې د الله تعالی حکم دی د هغې مطابق به زندگی تیروي. نو همدارنګې خلکو لبن نه کسي چې هره خلک یو څه کوي زه بل څه کوم، نه ته به دا کسي چې د الله رسول څه وایي ټوله دنیا دی یو طرف لوي، خو لیکن چې ته کله د الله د نبي د طریقې موافق زندگی تیروي ته به کامیاب هم په د دنیا او هم په آخرت کې. نو ضروري خبره دا دو چې مونږ د الله د رسول تابعداري وکړو، یعنی د حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم د طریقې موافق زندگی تیره کو. نو حالا چې د مونږ به کامل مؤمنان ګرځېږو، حالا به مونږ کامل د اسلام دعویدار چې دا ګرځېږو. نو که څوک دا وایي چې هره زه د مؤمن وګرځېږم او زه د مؤمنانو د ډلې نه وګرځېږم، نو هغه د دا صفات ځان کې راولي. همدارنګې مؤمن بنده چې دا به زناکار نه وي، لکه حدیث پاک کې درمي، یعنې داسې نشي کېدی چې یو بنده چې دی هغه زنان کوي او مؤمن دې هم پاتې شي، داسې کېدی نشي. همدارنګې بیا وړاندې باندې حدیث کې چې هغه تن چې هغه غلا کوي او په غلا کې اخته وي او دی د مؤمن پاتې شي، داسې چرې نشي کېدلی. نو مؤمن بنده چې دا غلاګر به نه وي، زناکار به نه وي او همدارنګې شرابخور به نه وي، دا د مؤمن صفات دي.
نور ګڼ صفتونه په حدیث مبارکاو کې راغلي دي او نقل شوي دي. دلته کې مونږ دا یو څو د نمونې په طور باندې چې ذکر کړل دي لپاره چې کچرې په دې باندې عمل وکړلی شي نو هغه نور چې کوم صفات دي ټول بیا دله ارتلی شي او په ده کې چې دی هغه رادرومي او دی بیا کامل مؤمن چې دی وګرځېږي. یعنې دا داسې صفات دي چې دا کوم مونږ ذکر کړل که چېرې په دا باندې یو بنده عمل وکړي نو دا به انشاءالله مکمل د مؤمنانو په ډله کې داخل شي. او هغه صفات چې کوم نور په حدیث مبارکاو کې نقل شوي دي نو هغه د دې سره جوخ دي چې کله دې باندې عمل کوي په خپله په انسان کې بیا درومي او یو کامل مؤمن د انسان نه جوړیږي. نو مونږ له دا په کور دي چې دا کوم صفات مونږ ذکر کړل د قرآن کریم په رڼا کې همدارنګې احادیث مبارکاو په رڼا کې چې دې موافق مونږ زندګي تېره کړو او د دې مطابق مونږ خپله زندګي جوړه کړو نو انشاءالله الله تعالی به مونږ د مؤمنانو په ډله کې بیا واچوي او مونږ په دا دنیا هم بیا کامیاب او په آخرت کې به هم کامیاب و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.